الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى یولوی نعمت، یولوی رحم و کرمی په منګ باندې دا کړی دی، او دی وکړو چې منګ له دومره ژوند راکړو چې بیا دې مبارکې میاشتې ته منګ راورسېدو او دا میاشت منګ ته راورسېده. د الله یو لوی نعمت دی، او یو انسان ته دومره ژوند میلاوېده چې دی پکې الله ته واپس شي او دی د الله عبادت وکړي او توبه وباسي. نو دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه لوی توفیق دی او دا لوی رحم او کرم دی. په قیامت په ورځ په جهنم کې چې کله جهنمیان دا ووایي چې الله موږ واپس کا او موږ به نیک اعمال کوو او موږ به بیا ګناهونو ته نه واپس کیږو، نو الله به ورته دا خبره وکړي: اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. تاسو له خو ما دومره ژوند درکړی و، که چا پکې نصیحت قبلولی نو قبول کړی به یې وی، خو دا خو ستاسو کوتاهي ده او کمی دی چې تاسو نصیحت نه دی قبول کړی. نو دا ژوند چې الله موږ له راکوي دا یو نعمت هم دی د الله، او بیا به رانه تپوس هم کوي چې ګوره ما تاسو له موقع درکړې وه. دا اوس الله سبحانه وتعالی موږ له یو ښکلې ښایسته موقع راکړه چې موږ پکې الله ته واپس شو، بندګي وکړو د الله، د هرې ګناه نه توبه وباسو، نږدې شو الله ته، کمې کوتاهیانې چې موږ کړي دي د هغې معافي وغواړو د الله سبحانه وتعالی نه. دا یو ناشنا موسم الله زموږ په ژوند کې راوستو. دا د خیر او د برکتونو موسم دی، د عبادتونو موسم دی. روژه هغه میاشت ده چې ذهن کې د کله دا نوم راشي د رمضان میاشت، نو د دې سره به عبادت طرف ته ستاسو ځي. بلکې ماشومانانو ته هم د دې خبرې پته ده. زمونږ ماشومانان هم په دې خبره باندې پوهه دي چې په روژه کې خلک منځونه ډېر کوي، تلاوتونه ډېر کوي، درسونه کوي، ذکر او اذکار کوي. په دې باندې ماشومانان هم پوهه دي. نو بیا هغه مشر ډېر بدبخته دی چې ماشوم هم په دې پوهه دی چې دا د عبادت میاشت او دی پکې عبادت ونه کړي. نو دا زموږ دپاره اوس یو ښکلې موقع ده چې موږ تجارت وکړو د الله سبحانه وتعالی سره، نیکیانې وګټو، بندګیانې وکړو د الله سبحانه وتعالی، او الله ته نږدې شو. خصوصا اهمه خبره په دې موقع باندې هغه دا ده چې نن سبا الله سبحانه وتعالی یو امتحان راوستی دی، یو وبای راوستی ده د دغه کورونا په شکل کې. د کورونا په شکل کې د بیماری راغلی ده په ټوله دنیا باندې. نو په بعضو ملکونو کې جوماتونه بند دي، په بعضو ملکونو کې جوماتونو ته تلو باندې پابندي ده، په درسونو باندې پابندي ده، په اجتماعاتو باندې پابندي ده. نو د هغې ګوره دا مطلب نه دی چې په موږ باندې عبادت نشتي او د روژې دا میاشت بس حق شان به یې تېره کړو په خوبونو کې او په ګپ شپ کې او په خوراکونو کې. نه، که جومات بند دی نو کور کې به ته د الله سبحانه وتعالی هغه بندګي کې، تراویح به کې، تهجد به کې، تلاوتونه به کې، ذکر او اذکار به کې. که جومات ته تللی نه شي، درس د باندې بند دی، په انټرنیټ باندې به درس اوري، بیان به د علمای کرامو واوري. لازم نه چې ته به جومات ته ځې نو هله به ته لمونځ کوې او هله به ته الله یادې. صحیح ده، دا یو امتحان دی
الله سبحانه وتعالی راوستی دی او د الله نه موږ دا سوال کوو چې الله دې په دې برکتي میاشت کې دا مصیبت او دا بیماری دی الله ختمه کړي. خو بیا هم موږ به هغه نورو روجو کې چې موږ کم د رمضان سره عادت یو او په کومه طریقه باندې موږ د الله بندګي کوله په جوماتونو کې هم په هغه طریقه باندې به په دې رمضان کې موږ کوو خپل تراویح، خپل تهجد، خپل منځونه، د قرآن تلاوتونه، درسونه، دا به انشاءالله جاري ساتو او په دې میاشت کې به کوشش کوو چې الله سبحانه وتعالی راضي کو. خصوصا دا کومه بیماری چې راغلې ده او دا کوم مصیبت او کومه وبا چې راغلې ده دا اوس زموږ سره ښکلې موقع ده چې موږ الله راضي کو چې زموږ نه دا وبا او دا امتحان او دا مصیبت زموږ نه ختم کړي. نو زما ټولو قدرمنو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی او ټولو کتونکو ته دا نصیحت دی چې دا موقع ضایع نه کوي. ډېر خپل خپلوان، ډېر ملګري هغه موږ سره تیر شوي روجه کې وو او دې روجه کې د رمضان د میاشت راغله او هغوی د خاورو لاندې پراته دي. نو کیدی شي چې دا زمونږ د ژوند هم اخرنی رمضاني او دا اخرنی موقع چې الله موږ له راکړي به هېڅ پته نه لګي. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ، دا رمضان داسې وګڼئ چې بس دا اخرنی دی، بل مال الله موقع نه راکوي. نو بیا به ته په دې کې په ښه طریقې سره بندګي وکړي او دم داسې موږ ته څه پته دی چې را روان رمضان ته به بیا الله موږ له موقع راکوي او که نه، بلکې د دې موږ ته پته نشتي چې د دې رمضان هغه درېیمه حصه به موږ پوره کړو او که نه نیمه به پوره کړو او که نه اخر ته به ورسو او که نه، بلکې موږ ته دې هم پته نشتي. پاتې را ده چې یو سړی ده چې روان کال به بیا په بله روجه کې د الله عبادت وکړم او په هغې کې به بیا تلاوتونه وکړم او په هغې کې به درسونه وکړم او په هغې کې به اذکار ویم او په هغې کې به منځونه وکړم. موږ ته د دې پته نه لګي چې سبا به یو که نه به یو. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ، داسې سوچ وکړئ چې دا زموږ اخرنی رمضان دی او بیا الله موږ له بل رمضان نه راکوي. نو ته به کې په ښه طریقې سره عبادت وکړي. ګوره یو روایت کې دا راځي وایي داسې مونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی مونځ او ته دنیا نه تلو والی. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ته داسې مونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی مونځ وي؟ وجه دا دی چې کله ته دا سوچ وکړې چې دا زما اخرنی مونځ دی، نو زه وایم چې دومره به ته دا مونځ خوږ کړې او دا سجده به اوږده کړې او دا رکوع به اوږده کړې چې تپوس یې مه کوه، ځکه چې ته به وایې چې دا اخرنی مونځ دی. اوس موږ د مازدیګر مونځ وکړو، که چېرته دغه مونځ زموږ اخرنی وګرځي نو زه تاسو ټول نه تپوس کوم، څوک چې دا پروګرام ګوري اول د ځان نه او بیا تاسو نه، دا کوم مونځ چې موږ وکړو که بالفرض دا زموږ اخرنی مونځ وګرځي نو آیا ته پرې خوشحاله یې چې دا ستا اخرنی مونځ وګرځي؟ هر یو به دا جواب کوي چې نه زه پرې نه یم خوشحاله. نو چې نه یې خوشحاله نو بیا ولې ته دا عبادت داسې کوې لکه چې تا ته بیا بله موقع میلاویږي؟ هر عبادت داسې کوه چې دا ستا اخرنی موقع الله تعالی در کړې وه او د دې نه بعد بیا الله تعالی دا موقع نه در کوي، نو ته به دا عبادت بیا په ښه طریقې سره کوې. د رمضان دا میاشت دا د برکتونو او د عبادتونو موسم دی او د تجارت میاشت ده، د الله سره د تجارت کولو میاشت ده. دا ګورې د سموسو او د پیکوړو او د روابزاو د دې شینو میاشت نه ده. موږ دې نه د خوراک څښاک میاشت جوړه کړې ده. بس دا هم غم دی چې څه چل به کوو او کور کې څه شتي د خوراک او که نه. د مسلمان غم دې سره دی کور کې اوبه شتي او کجوره شتي او بس دا اهم شی دی چې اوبه شتي، کجوره شتي، روژه پې ماتېږي او پېشمنۍ پې په دغه باندې کېږي. اهم شی دا دی چې په دې میاشت کې د عبادت څه وکړو او څه یې ونه کړو. نو زموږ ټول غم د دسترخوان سره او د پیکوړو د سموسو سره او د خوراکونو سره او دې ته هم سوچ نه چې دا روژه به الله قبوله کړي که نه به یې قبوله کړي، بیا به الله موږ له موقع راکړي او که نه د دې موږ د سره سوچ نه کوو. نو دا د تجارت میاشت د الله سره تجارتونه وکړي او د ټولو نه لوی تجارت د الله سره هغه دا دی چې په دې میاشت کې موږ قرآن کریم زده کړو. دا میاشت د قرآن کریم میاشت ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان میاشت الله وی هغه میاشت ده الذي انزل فيه القرآن چې په هغې کې نازل شوی دی قرآن. بلکې سبحان الله چې کله هم ستا ذهن کې د رمضان میاشت راشي نو قرآن به دې په ذهن کې راځي او چې قرآن دې په ذهن کې راشي د رمضان میاشت به ورسره په ذهن کې راځي. دواړه یو بل سره تړلی شوي خبرې. دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالی دا نور او دا رڼا دې دنیا ته رالیږلې وه. اولني ایتونه ابتدا د نزول قرآن هغه په دې مبارکه میاشت کې شوی دی. اقرأ باسم ربک الذي خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیتونه الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې نازل کړي دي، بلکې دا فائده تاسو ته ذکر کوم. بعضو روایتونه دا خبره ثابته ده په صحیح سند سره چې آسماني کتابونه ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي. ټول آسماني کتابونه چې دي ټول، صرف قرآن نه، د قرآن نه علاوه چې کوم آسماني کتابونه دا هم الله په دې مبارکه میاشت کې نازل کړي دي. نو چې په دې میاشت کې دا کتاب نازل شوی دی، نو موږ له پکار چې په دې میاشت کې د دې قرآن سره یو ناشنا تعلق جوړ کړو، یو داسې تعلق جوړ کړو چې هغه د نورو میاشتو نه جدا وي. په دې کې د قرآن کریم تلاوت ډېر کوئ، د قرآن کریم تلاوت زده کوئ. الله موږ له ښکلې موقع کړې ده، موبایل دی، انټرنیټ دی، هر څه الله آسان کړي دي. د یو قاري تلاوت ډاونلوډ کې بیا روزانه یو مخ نیم مخ ته د هغې نه زده کوې، میاشت به ختمه شي، ستا د قرآن تلاوت به ټول برابر شي. دغه شان درسونو ته کښېنه، ترجمه یې زده کوه، تفسیر یې زده کوه. الحمدلله زمونږ حق پرستو علماو، دنیا علماو مکمل دورې د قرآن کریم شتي میلاویږي چې هغه تاسو پیدا کوي او محنت شروع کوي چې په دې میاشت کې د عهد وکړي او د لوز وکړي د الله سره چې په دې میاشت کې به زه د قرآن کریم دومره حصه یادومه او دومره به ترجمه کومه او دومره پیرې به ختمومه. الله سبحانه وتعالی به تا ته د هر څه اسان کړي. سلف صالحینو چې کله به د روژې د میاشت راله، نو هغوی به د هر څه سیټ کړو، د نور ټول عبادتونه به پرېښودو، کوم چې نور نفلي عبادتونه هغه به پرېښودو او قرآن به یې راواغستو. وی دا شهر القرآن دی. لکه امام مالک رحمه الله نه دا خبره نقل، اگر که بعض علماء په سند باندې سنه کلام کوي، خو مشهوره ده د هغه نه نقل. او بعض نورو سلفونه چې کله به د رمضان میاشت راله، نو هغوی به باقي د علم چې څومره کتابونه هغه ټول به بند کړو او هغه حلقې او هغه درسونه به بند کړو او د قرآن کریم درس به شروع کړو. وی دا د قرآن کریم میاشت ده. نو په دې میاشت کې د قرآن سره خپل تعلق تازه کوي. الحمدلله ثم الحمدلله. هر قسمه وسایل موږ ته اسان دي. که الله د مصیبت په موږ راوستی دی او د وبا او د امتحان په موږ راوستی دی او د هغې د لاسه په ډېرو ملکونو کې جوماتونه بند دي او په اجتماعګانو باندې پابندیانې لګېدلي دي، خو الحمدلله الله موږ ته هغه لار په دې طریقې سره اسان کړې ده چې موږ سره انټرنیټ دی، موږ سره وسایل دي. دې ځینې زه درس کومه، په زرګاو کسانو ته د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي. تاسو په یو ځای کې ناستئ، زه په بل ځای کې ناست یم، بل ملګری بل ځای کې ناست دی. دا د الله هغه نعمتونه دي او د دې نعمتونو به الله ګوره زموږ نه تپوس هم کوي. که یو سړی دا وایي چې یاره جومات بنو او درس نه و او دوره نه وه او الله تعالی تپوس وکړي چې په نورو طریقو سره هم قرآن زده کېدی شو خو تا نه زده کو، نو په موږ باندې حجت هغه قایم دی او په قسمه قسم طریقې سره الله په موږ باندې حجت قایم کړی دی. هېڅ عذر موږ سره نشتی چې موږ د قیامت په ورځ الله ته ووایو چې یا الله دا وجه وه ځکه ما ستا کلام نه دی زده کړی، دا وجه وه ځکه ما ته قرآن نه دی یاد، دا وجه وه ځکه ما له قرآن ناظره نه راځي. یو عذر هم الله سبحانه وتعالی زمونږ نه قبلوي، ځکه چې الله موږ ته هر څه اسان کړي دي او حجتونه یې قایم کړي دي. علما شتي موږ سره الحمدلله، ښه حق پرست علما، ښه زمونږ په ژبه کې د قرآن ترجمه به درته کوي، تفسیر به درته کوي، قاریان شتي چې تا ته د قرآن تلفظ برابر کړي، حلقې شتي، جوماتونه شتي، عمر شتي، مال شتي، روغ صحت شتي، او د هغې باوجود هم ما ورته قرآن کې ترقي ونه کړو، نو دا زمونږ دپاره مکمل تاوان دی. قرآن کریم سره تعلق په دې میاشت کې جوړول، د هغې په رڼا کې موږ دا دوره شروع کوو او اراده م کړې ده چې انشاءالله په دې مبارکه دوره کې د قرآن کریم مکمل لفظي ترجمه به کوو او د دې دپاره چې زمونږ هغه رونه او خویندې چې هغه د قرآن کریم په ترجمه باندې نه دي پوهه، هغوی زده کي او کومو ته چې معلومه ده نو د هغوی هغه به تازه شي. انسان یو اراده وکړي چې زه به دا کوم زه به دغه کوم، نور خو هغه د تقدیر نه خبر نه وي. یعنې زمونږ دې کال له اراده غټې دورې ته وه چې موږ به د قرآن کریم مکمل تفسیر کوو، بلکې دې کال له خو زمونږ د اراده وه چې د رجب د میاشت نه به شروع کوو
او خو بس هغه بیا د بیماري پکې راله او د هغې د لاسه بعضو ملکونو کې جوماتونه بند شو، پابندیانې ولګېدې په درسونو او بیانونو. نو زموږ نه هغه ترتیب چې دی هغه ګډوډ شو او الله چې څه کوي په هغې کې خیر وي. نو بیا موږ دا اراده وکړه چې په دې میاشت کې به انشاءالله د قرآن کریم لفظي ترجمه کوو او لفظي ترجمه به مختصر ترجمه به کوو او کوشش به کوو چې په دې میاشت کې د قرآن کریم ټول ختم کو او خپل وخت قیمتي کو، خصوصا دا وخت د مازدیګر دا وخت. بعض هغه دي بدبخته چې هغوی په بازارونو کې ګرځي او دا وخت خپل ضایع کوي، او که څوک بازارونو ته نه وځي پابندي پرې لګېدلې ده نو څوک لګیا دي اوده دي او په خوبونو کې دا وخړی، څوک په موبایل کې ګیمونه کوي. نو دا ډېره لویه بدبختي ده چې انسان په روژه کې د روژې په خوله باندې او بیا د مازدیګر په دې قیمتي ټیم کې دا وخت په خوب کې واړی یا په موبایل کې ګیمونه کوي یا په بازارونو کې ګرځي یا په غیبتونو کې واړی. نو دا اوس ښکلې موقع ده، د مازدیګر دا قیمتي وخت دی او د رمضان کریم دا مبارکه میاشت ده او د الله سبحانه وتعالی ښایسته خبرې دي. نو راځئ چې په دې میاشت کې د الله د کتاب له خاص ټیم ورکو او د دې د ترجمه یې زده کړو او اخر دا معلوم کړو چې زموږ رب موږ ته څه وایي او څه نه وایي. وایي سړی قرآن یې راغستی دی، وایي ما په روژه کې وایي 5 ختمه وکړو او ما 10 وکړو. ته که 100 ختمه هم وکړې خو ته به پوه نه شوې چې الله تا ته څه وایي، چې څو پورې ته ترجمه نه یې زده کړي. نو دې ته خوشحالېده نه دي په کار چې زه صرف تلاوتونه کوم او بس، بلکې اهم خبره دا ده تا خو تلاوت وکړو، خو د تا چې د تلاوت وکړو د دې څه فایده وه؟ یعنې الله تا ته څه وایي ته پوه شوې نه، الله تا ته وایي دا کار مه کوه ته پوه شوې نه، الله تا ته وایي داسې وکړه ته به پوه شوې نه، زه پرې نه یم پوه شوې. نو اصل مقصد د قرآن کریم هغه دیم ده د نزول چې موږ پې ځان پوه کړو. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، الله وایي دا برکتي کتاب ما دې دپاره نازل کړی دی چې دا خلک په دې کتاب کې سوچ وکړي. او د هغه وخته پورې ما ته په کتاب کې او د الله په دې کلام کې سوچ نه شو کولی چې څو پورې موږ ځان په دې پوه کړی نه او څو پورې موږ د دې ترجمه نه اورېدلي، څو پورې موږ د دې تفسیر نه اورېدلی، د هغه وخته پورې موږ د الله سبحانه وتعالی په دې کلام باندې ځان نشو پوه کولی. نو راځئ چې په دې مبارکه میاشت کې د الله سبحانه وتعالی د دې کلام سره لږ وخت تیر کړو او دا به انشاءالله لفظي ترجمه په دې طریقې سره چې موږ به روانه ترجمه د قرآن کریم کوو، د سورې فاتحې نه به شروع کوو او که الله ژوند راکړو الله طاقت راکړو نو سورة الناس پورې به یې وایو. او کوم ځای کې چې معمولي وضاحت پکاري هلته به مختصر وضاحت کوو، تفسیر به د قرآن کریم هغه شان نه کوو لکه څنګه چې موږ په عامو درسونو کې کوو. او د الله سبحانه وتعالی په رحم سره او د هغه په توفیق سره زمونږ ډېرې دورې تیر شوي کلونو کې مونږ کړي د قرآن کریم مکمل دورې په 2019 کې، په 2014 کې، په 2015 کې، 2014 2014 تقریبا 7 کاله مونږ د مکمل قرآن تفسیر کړی او بیا هغه درسونه کوم چې په عام ورځو کې روان دي مسلسل هفتوار درسونه دي هغه هم روان دي. نو که څوک تفسیر بیا اورېده غواړي او په تفسیر باندې ځان پوه کول غواړي نو الحمدلله هغه درسونه شتي، د ملګرو سره هم شتي، په نیټ کې هم شتي، میموري کارډ یې میلاویږي، هغه به یې ځان له پیدا کړي او هغه ګورئ او اورئ، انشاءالله د هغې نه به غټه فایده تاسو ته میلاو شي. هر چې دا دوره ده نو په دې کې به مونږ مختصر وضاحت په هغه ځای کې کوو چې کوم ځای کې وضاحت ته ضرورتي، باقي به روانه ترجمه کوو او واضحه ترجمه په هغه پښتو کې چې موږ ټول پې پوهېږو او هغه الفاظ به موږ نه استعمالوو په ترجمه کې چې هغه ګران او زموږ د عوام پې نه پوهېږي، بلکې موږ به کوشش دا کوو چې د الله سبحانه وتعالی دا کلام حتی الوسه دا واضحه کو او په اسانه طریقې سره او په اسانه ترجمې سره موږ د عوامو ته ورمخکې کړو. نو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د هغه د کلام شروع کوو د سورة الفاتحه نه. قرآن کریم هغه کتاب دی چې
څومره انسان دا وی او په دې کې دننه ځي نو دومره خوند ډېرېږي او دا دلیل دی په دې باندې چې دا د الله کلام دی ځکه چې د انسانانو خبرې چې دي دې نه اخر سړی تنګ شي چې بار بار یې واوري او دا قرآن کریم چې څومره م وی او څومره یې م اوري دا به تاله خوند ښه ډېر درکوي او ستا به زړه کېږي چېرې ما نور واورېدې ما نور واورېدې تنګېږي به نه او دا دلیل دی په دې باندې چې دا د الله سبحانه وتعالی حقیقي کلام دی که چېرته دا د انسان خبرې وی یا انسانانو جوړې کړې وی نو د دې نه به موږ تنګ شوی وی چې بس نور بس نه خو څومره چې دا قرآن موږ وایو نو دومره موږ له خوند راکوي او بله په دې کې دا سبحان الله د الله سبحانه وتعالی د کلام یو خاصیت دا دی چې کله ته وې او ترجمه یې اوري یا تفسیر اوري یا تلاوت کې نو داسې به ښکاري لکه ته چې اول پیر وې دومره خوند به درله درکوي دا دلیل دی چې دا د الله سبحانه وتعالی حقیقي کلام دی سورة الفاتحه دا مکی صورت دی او په دې کې 7 آیتونه دي قرآن کریم په صورتونو کې عظیم صورت هغه دا د سورة الفاتحه دې ته سورة الفاتحه وایي سورة ام الكتاب الشافیه الکافیه الرقیه السبع المثانی القرآن العظیم دا صورت دې ته سورة الفاتحه په دې وایي ځکه چې د دې سره د الله سبحانه وتعالی د کلام او د قرآن افتتاح کیږي ځکه دې ته سورة الفاتحه وایي ام الکتاب په عربی ژبه کې مور ته وایي یعنې بچی ورته واپس کیږي ام الکتاب د قرآن کریم ټولې معنی دې صورت ته را واپس کیږي ځکه دې ته ویل کیږي ام الکتاب الشافیه الله په دې کې شفا اچولې ده الرقیه په دې سره دم اچول هغه حدیث ابو سعید خدري رضی الله عنه مشهور حدیث ته موږ بار بار بیان کړی دی چې کله هغوی یو کس باندې دم واچو هغه له څه شي ټک ورکړو او دا صورت یې پرې ووی نو الله سبحانه وتعالی هغه له شفا ورکړه نو الله په دې صورت کې شفا اچولې ده دا هغه نور او رڼا ده چې الله سبحانه وتعالی په بل یو آسماني کتاب کې داسې صورت نه دی نازل کړی حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا چې کوم صورت الله مال را کړی دی د دې په شان صورت په یو آسماني کتاب کې هم الله نه نازل کړی دا دومره اوچت صورت دی او په دې کې دومره اوچتې معنی پرتې دي په یو حدیث کې دا هم راځي چې سورة الفاتحه دا کافي ده د ټول قرآن د طرف نه او ټول قرآن نه کافي کېږي د سورة فاتحې د طرف نه لکه په دې مثال یو سړی دی مانځه کې ودرېدو او سورة فاتحه ونه وي او د سورة بقرې نه شروع کړه سورة الناس پورې قرآن وي د ده حرکات ونه شو اگر که ټول قرآن به کې وي سوی د سورة فاتحې او یو سړی د صرف سورة فاتحه وي او نور قرآن ونه وي د ده رکات وشو او مونځ د ده برابر دی ځکه حدیث کې دا راځي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه سړي مونځ نه کېږي کوم سړی چې سورة فاتحه په منځ کې نه وي نو سورة فاتحه دا رکن دی په هر منځ کې او بیا په هر منځ کې په هر رکات کې که هغه د جنازې مونځ دی که هغه د فرضي مونځ دی که هغه نفلي دی که هغه تراویح دي که هغه هر قسمه مونځ دی خو دا یاد ساتئ چې د سورة فاتحې نه بغیر مونځ دا نه برابرېږي او سورة فاتحه رکن دی د ټولو دپاره امام مقتدي او که یوازې مونځ کوي او که زنانه ده او که نارینه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلي شوي نه ده اعوذ بالله دا پناه غوښتلي په الله پورې د شیطان رټلي شوي نه شیطان الرجیم رټلی شوی الله رټلی او راویستی دی د اسمانونو نه او په هغه موقع باندې چې کله هغه سجده ونه لګوله آدم علیه السلام ته بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم الرحمن الرحیم چې عام مهربانه خاص رحم کوونکی دی عام مهربانه او خاص رحم کوونکی دی الرحمن الرحیم اگر که د دواړه نومونه چې کوم دي
دا دلالت کوي د الله پر رحم باندې چې الله رحیم دی. نو بیا فرق څه دی په رحمان او رحیم کې؟ علماو ډېر فرقونه بیان کړي، خو واضح فرق دا دی چې د رحمان کې داسې معنی پرته ده د ډېر رحم. په یو الله سبحانه وتعالی هغه رحمان باچا دی چې په کافر باندې هم دغه مهرباني ده، په مسلمان باندې هم ده. الرحیم بیا خاص رحم کوونکی دی چې هغه بیا په مؤمنانو باندې دی په آخرت کې. الحمد لله رب العالمین، ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی. ګوره د قرآن ابتدا الله په حمد سره وکړه. دا دلیل دی په دې باندې چې د الله دا ډېره خوښه ده چې د هغه د بندګان د هغه حمد او ثنا بیان کړي او د هغه صفات بیان کړي، ښایسته صفات. الحمدلله یعنی څومره د کمال صفتونه چې دي هغه ټول د الله دپاره دي. الله هغه ذات دی چې د هر عیب نه د هر نقصان نه هغه پاک دی او هر د کمال صفت په الله کې دی. رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی. العالمین، عالمین د عالم ته ویل کېږي، د عالم جمع ده، یعنی د الله نه سوا ټولو کائناتو ته ویل کېږي. نو مطلب دا شو چې الله پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم، عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، اختیارمند د ورځې د جزا دی. مالک اختیارمند دی الله سبحانه وتعالی. یوم ورځې ته وایي، الدین جزا او حساب کتاب ته وایي. یعنی الله سبحانه وتعالی اختیارمند دی او واکدار دی د ورځې د جزا، د ورځې د آخرت. که څوک دا سوال وکړي چې داسې خو الله په دنیا کې هم اختیارمند او واکدار دی، نو ولې دلته صرف د آخرت ذکر کوي؟ نو جواب دا دی چې په آخرت کې د الله باچایي بیا خالص باچایي ده د الله. په دنیا کې الله مخلوقاتو لم باچایي ورکړې ده، وختي طور باچایان په دنیا کې شتي، او په آخرت کې بیا باچایي صرف او صرف د الله ده. نو ځکه یې دلته د آخرت ورځ هغه خاص ذکر کړه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کوو من او خاص تا نه مرسته غواړو. دا ډېر یعنی داسې آیت دی چې دا بنیاد دی د یو مسلمان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص د الله بندگی او خاص د الله نه مرسته. دا توحید دی. بلکې د سورت الفاتحه چې دی د دې لویه موضوع، او بار بار زه تاسو ته بیا دا خبره تکرارولی نشم، خو دې ذکر ته دا ووایم په ابتدا کې چې د تفسیر دپاره د ډېر وضاحت دپاره زمونږ تفصیلي درسونو ته به رجوع وکئ. دلته مونږ هغه تفصیل نشو کولی، خو صرف وضاحت. دا که زمونږ تفصیلي درس وی نو مونږ به دې کې ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې اوږدې خبرې کړې، بلکې ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې خو په هفتو خبرې کېږي. دا دومره اهمه مسله ده او دومره بنیادي مسله ده چې الله خاص تا بندګي کوو، خاص تا نه مرسته غواړو. دلته دا فایدې ده ساتئ. ایاک نعبد، خاص تا بندګي کوو، و ایاک نستعین، او خاص تا نه مرسته غواړو. مطلب دا دی چې الله ستا مرسته نه وي او ته زمونږ مدد ونه کړي نو موږ ستا عبادت هم نشو کولی. که ته درس ته ناستې او که ته عبادت کې، که ته مونځ کې، که ته روجې نیسې او که ته د الله هر قسمه عبادت کې، نو دا د الله رحم او کرم دی چې الله دله توفیق در نه کړي نو ته یې نشي کولی. اهدنا الصراط المستقیم، وښایه موږ ته لاره نیغه. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه. دا د هر مسلمان ارمان دی چې الله ما ته نیغه لار وښایي. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کومې دعاګانې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي، نو په هغې کې دا هم نقل دي چې هغه به د نیغې لارې سوال کوو د الله نه. هر انسان محتاج دی نیغې لارې ته. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی باندې. لار د هغه کسانو چې الله تا په هغوی باندې خاص انعام کړی. هغه څوک دي؟ هغه الله سبحانه وتعالی
په سورة النساء کې ذکر کړي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، پیغمبران او صالحین نیکان خلق، رښتینی خلق، شهیدان، دا هغه خلق دي چې الله په دوی باندې انعام کړی دی. نو دې کې ته سوال وکړو د الله نه چې الله ماته د دقه خلکو لاره وښایه. دې کې یو فایده بعض علما ذکر کوي، تاسو ته به ذکر کړم. کله چې انسان په حق باندې روان شي، نیغه لار باندې، نو کله داسې هم کېږي چې یوازې شي په دنیا کې او خپل خپلوان یې پرېږدي، مور پلار یې پرېږدي، وروڼه یې پرېږدي، وایي تا نوی دین راوړو، نوې مسلې دې راوړي. نو په دې کې دنه تسلي پرته ده. صراط الذین انعمت علیهم یو قسمه اشاره ده په دې کې دنه چې الله دې سړي ته وایي ګوره ته یوازې نه یې په دې لار باندې، په دې نیغه لار باندې، په دې نیغه لار باندې ستا نه مخکې هم ډېر خلک تېر شوي دي او اوس پې هم خلک شته او په روان وخت کې پې هم خلک وي. نو ته یوازې نه یېرېږې به نه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ناغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی او نه ګمراهان دي. یعنې الله ما د دغه خلکو د لارې نه وساته چې په هغوی باندې تا غضب کړی دی او یا هغوی ګمراهان دي. مشهوره ده دلته علما دا خبره کوي چې دا چې غضب چې پې کړی شوی د یهود دي او ګمراهان چې دي د څوک دي؟ دا نصارا دي. یهودو کې دا بیماري و چې د هغوی سره علم و عمل نه، او نصارو کې دا بیماري دی چې هغوی سره عمل دی او علم ورسره نشتی. نو دې کې اشاره ده چې ای مسلمانه ته به عمل هم کې او د هغې سره به مخکې علم هم کې چې تا ته پته وي چې دا ستا د عمل چې کوم ته کې په دې باندې څه دلیل شتي او که نه. اگر که دا عام دی یهودو نصارو پورې خاص نه دی، موږ دا عام وویلی شو. مطلب دا چې یا الله یعنې موږ د هغه خلکو د لارې نه وساته چې تا پې غضب کړی دی، یعنې ته ترې ناراض او دغه شان د ګمراهانو د لارې نه موږ وساته. په دې ځای کې امین ویل دا ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. او د امین مطلب دا دی چې یعنې الله زما د دعا قبوله که. او سنت طریقه دا ده چې په مانځه کې امین به په زوره باندې وي. حدیث کې قسمه قسم الفاظ راغلي دي مختلف، خو ټول په دې باندې دلالت کوي چې په زوره باندې او په جهر سره امین ویل د سنت طریقه ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی، په کې مد بها صوته، رفع بها صوته، اذا امن الامام فامنوا. دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې کله ته په امام پسې شاته ولاړې او جهري لمونځ کې امام به هم په زوره امین وی او دغه شان مقتدي به هم په زوره امین وی، او دا د صحابه کرامو طریقه وه.